عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه ده. نو د عمر رضی الله عنه زمانه کې به دا ښځې جوماتونو ته مانځله راتلې. نو یو زنانه مانځله به راتله، نو هغې ته به روزانه په لاره کې هلک ولاړ و، د هغې لار به یې نیوله. یوه ورځ دا زنانه تنګه شو، د هلک ته وایي اخر ته زما نه غواړې څه؟ زه راځم مانځله او تا ما ته لار نیولې، ته ما نه غواړې اخر څه؟ هغه هلک ورته په جواب کې وایي زه په ژوند کې تا حاصلول غواړم، تا سره مینه کوم، ډېره مې خوښوي. دا زنانه ورته وایي زما د حاصلولو دپاره یو شرط دی، هغه به پوره کړي. هغه ورته وایي د اسمان نه بل له ستوري هم راکوز کړمه، شرط دی وایي څه شرط دی؟ هغه ښځه ورته وایي زما شرط دا دی، ډېر اسان شرط دی، ته به 40 ورځې د عمر رضی الله تعالی په امامت کې مونځ کوې. 40 ورځې به مسلسل په عمر رضی الله تعالی پسې به شاته مونځ کوي د امامتۍ سره. چې کله 40 ورځې تا مونځ وکړو که نه، زما ستا سره واده ده چې ته څه غواړې هغه به زه کوم. هلک ورته وایي دا خو اسانه خبره ده، دا کوي مشکل کار دی. صحیح شو. هلک به پابندۍ سره مانځله راځي او په عمر رضی الله تعالی پسې شاته ودرېږي او څه کوي؟ مونځ کوي. 40 ورځې پوره شوې، نو هغه ښځه اکه چانتې په 41م ورځ باندې په لاره کې ولاړه ده. واده یې کړی و د هلک سره که نه، په لاره کې ولاړه ده چې د هلک تېرېږي. هغه ښځه ورته وایي واده مې کړی و او د وعدې مطابق تا له راوتې یم، د وعدې مطابق تا له راوتې یم، راغلی یم. هغه هلک ورته څه وایي؟ وایي خورکۍ ما چې کله په عمر پسې مونځ کړی دی که نه، ما خپل رب پېژندلی دی، ما د خپل رب سره چې مینه کړې ما ته نورې ټولې مینې په زول ښکاري. ما صرف د خپل رب سره مینه کړې ده او ما د دواړو د جهانو د سردار د شنې روضې سره مینه کړې ده. ما سترګو له مخې له مه راځه، ما تا سره څه کار دی اوسو؟ ښځه وخیاره وه، وخیاره چې 40 ورځې د امامتۍ سره مونځ وکړو، د ده به زړه هم پاک شي، د ده به سترګې هم پاکې شي. ورونو انسان دی، کمزوری دی، غلطې وسوسې راځي، غلط خیالات زړه ته راځي. د مونځ پابندي شروع کړه، د مونځ پابندي شروع کړه. زه درته هم دا وظیفه در کوم، 40 ورځې د امامتۍ سره مونځ وکړه، خو شرط دا دی چې په ګېډه کې د حرامه روزي نه وي پرته. 40 ورځې د امامت سره مونځ وکړه، ته د خپل زړه نورانیت ته ګوره او ته د زړه خپل پاکوالي ته ګوره. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. هره زنانه چې ده هغې له احترام ورکوي، هغې له عزت ورکوي، هغې ته د مور په نظر وګوره. هره زنانه غلطه نشي کېدی. بازار ته یو زنانه راغلي که نه، د خلکو په ذهن کې دی چې دا بازار ته راوتې دا به غلطه وي. هره زنانه غلطه نشي کېدی. ډېرې خویندې داسې په کور کې هېڅوک نه لري، هېڅوک نه لري، مجبوره ده راشي سودا ځان له وکړي. د هغې دا مطلب شو چې دا غلطه زنانه ده؟ نه نه، دا نشي کېدی. هرې زنانه ته په دروند نظر وګوره، سبا به ستا زنانه په عزت باندې وي. الله تبارک وتعالی عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.